هر مملوک چې خپل مالک ته نږدې شي نو هر مالک د خپل مملوک نه په یو څه طریقې سره د قربانۍ طلب کوي او د هغه نه قرباني غواړي چې د هغه مملوکیت چیلنج کی چې دی واقعتا زما مملوک او زما مطیع دی او کنه دی. نو الله جل جلاله هم د خپل بندگانو د درجو د رفعت لپاره په دې ذوالحجې میاشت کې یو څو امور فرض کړي دي، امور مقرر کړي دي. خدا امور هم په هر چا باندې نه دي، د دې لپاره هم خپل یو نصاب مقرر دی. الله جل جلاله په دې میاشت کې د دې چند امور طلب کوي د بندگانو د درجې د رفعت لپاره چې د بندگانو درجه اوچته کی او ځانته نږدې کی. په هغوی کې اولنی څیز حج مبارک دی چې لکه موږ تاسو ټولو ته پته ده چې حج د شوال د میاشتې نه د حج وخت شروع کیږي. شوال، ذوالقعده، ذوالحجه تر 10مې ورځې پورې دا د حج ورځې دي. د دې نه علاوه څوک هفتې ته هم ځي، څوک میاشتې ته هم ځي، څوک 40 ورځې ته هم ځي د حج دپاره. لیکن صحیح حج چې شروع کیږي تقریبا هغه د 8مې ورځې نه شروع کیږي تر 14مې ورځې پورې. یا چند امور دي چې د 6مې ورځې نه شروع کیږي نو تقریبا تر 12مې او 14مې ورځې پورې. نو دا د حج دپاره چند مخصوص ایام دي. خو په دې ذوالحجې میاشت کې په 10 تاریخ باندې یو بل امر هم دی چې الله جل جلاله خپل محبوب حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا داستان فرمایي چې فصل لربک وانحر، چې اے پیغمبره ته قرباني وکړه. نو د قربانۍ نور مشروعیت هم په ډېرو آیتونو کې ذکر شوی دی. د دې نه علاوه نور آیتونه هم شته دي چې الله جل جلاله خپل محبوب حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر کړی چې ته قرباني پیش کړه. بیا چند اوقاتو کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه جانی قرباني هم طلب شوې ده، چند اوقاتو کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه مالی قرباني هم طلب شوې ده، او په چند اوقاتو کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه هر رنګه د بچو د اولاد د ټولو قرباني هم طلب شوې ده. همدغه رنګ د هر بنده د هر عبد نه د نبی صلی الله علیه وسلم د اطاعت د لاندې دا ټول شیونه د هر عبد او هر بنده نه مطلوب دي. نو حج من وجهن مالی هم دی او من وجهن بدني هم دی. خو په 10 تاریخ باندې چې کوم د اضحیه عبادت دی نو دا خصوصا مالی عبادت دی. الله جل جلاله د ټولو بندگانو طلب کړی دی او د ټولو بندگانو حتی الحین چې د ابراهیم علیه السلام نه راواخله تر دې هینه پورې هر څومره عالم کې چې څومره مخلوقات څومره مذاهب موجود دي ټول دا مالی او دا اضحیه ورکوي، خو طریقه کار بدل دی. د مسلمان طریقه کار د نبی صلی الله علیه وسلم د اطاعت لاندې دی او د هغوی طریقه کار د نبی صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه بهر دی. مطلب هغوی د نبی علیه السلام مطیع نه دي چې په کومه طریقه په کوم نیت باندې کوي نو د هغوی خپل ځان لا حساب کتاب دی، خو د مسلمان حساب کتاب د نبی صلی الله علیه وسلم د شریعت مطابق د لاندې دی. بیا په دې باره کې نبی صلی الله علیه وسلم ډېر شي احادیث هم ذکر کړي دي چې د اضحیې حیثیت څه شی دی او د اضحیې حقیقت څه شی دی. صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه چې یا رسول الله د دې اضحیې حقیقت څه شی دی او د اضحیې څه ته ویلی کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم د هغې په جواب کې وفرمیل سنت ابیکم، دا ستاسو د پلار او د نیکه سنت دی چې ابراهیم علیه السلام دی. ابراهیم علیه السلام سنت په قرآن مجید کې تاسو هغه آیتونه هم لیدلی دي چې الله جل جلاله په خوب کې ته امر وکړو چې ته د خپل زوی ذبح کړه. ابراهیم علیه السلام هلته جانی قرباني هم ورکړه او خپل جان خپل بچی د زړه جگر او ټوټه جدا کړه، د هغې د قربانۍ لپاره بهر راوت او هغه قرباني پیش کړه. خو الله جل جلاله ته مطلوب د پلار او د زوی امتحان اخیستلو نه کې د زوی ذبح او قرباني. الله جل جلاله جبرئیل علیه السلام د جنت نه ولیږه، د جنت نه جبرئیل علیه السلام ګټه روان کړی دی. جبرئیل علیه السلام چې په اسمان کې رانږدې شه نو وویرېده چې هسې نه چې د ابراهیم د اسماعیل باندې چاړه راتېره کړي او څه به یې نه کړي، نو د هغه ځای نه وویل چې الله اکبر الله اکبر،
حسنه چې ابراهيم په دې بچی باندې چاړه راځي. ابراهيم عليه السلام جواب ورکو. اسماعیل علیه السلام صبر او د تحمل په اعلی مقام کې د چړې د لاندې هغه هم جواب ورکړ چې الله اکبر ولله الحمد. نو د قربانۍ چې کوم بابت ته او حقیقت ته هغه یو لوی قرباني ده او د ابراهيم علیه السلام یادګار دی، ډېر غټ یادګار دی په دې کې چې ابراهيم علیه السلام یو ډېر لوی قرباني ورکړې وه او څومره بندگان چې راځي د امت محمدي او د هغې نه بعد چې څومره راغلي وو ټولو دا قرباني کړې ده. خو په دې وخت کې هم څه نفرات موجود دي چې هغوی دا وایي چې د پیغمبر علیه السلام ډېر حدیث موجود دي، د نبی علیه السلام خپل امر فعل قول ټول موجود دي. نبی علیه السلام په هر اختر کې دوه ګډان د غوښې نه ډک بهترین ښایسته دوه ګډان به حلالول. احادیثو کې راځي چې یو ګډ نبی علیه السلام وفرمیل چې یو ګډ زه د ځان لپاره حلالولم او بل ګډ د خپلو امتیانو لپاره حلالولم. نو هغه وخت کې چې کوم امتیان موجود وو کوم راتلونکي دي د ټولو دپاره نبی علیه السلام د خپلې حصې طرف نه ذبح کړې وه. حضرت علي رضی الله تعالی عنه چا تپوس وکړ چې علي ته دا دوه شیونه ولې حلالې چې ته دوه ګډان حلالې؟ هغوی جواب وفرمایي اوصاني، نبی علیه السلام ما ته وصیت کړی دی چې د ځان طرف نه هم حلالوه او یو زما د طرف نه حلالوه. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه ټول عمر معمول ده. یو روایت کې راځي چې په دې حدیث کې اخر کې ده فرمایي چې لا ادعو چې زه به ټول عمر دپاره دا شی پرېږدم نه، هر اختر کې چې زه کوم نو یو به د ځان نه طرفه او یو به د نبي علیه السلام نه طرفه دا به زه کوم. نو په دې وخت کې داسې افراد موجود دي چې هغوی عقلیات چلی. په عقلیاتو باره کې هغوی وایي چې قربانۍ کې مقصد مالی قرباني ده، چې مالی قرباني ده نو خدا پیسې صدقه کا، غریب له ورکا، مسکین له ورکا. نورونو دا خبره په ذهن کې واچوي چې شریعت د عقل نه ماورا دی. شریعت کې چې کوم د خپل عقل نه چلیږي. حضرت علي رضی الله عنه فرمایي مفهوم دی چې که چېرې دا دین په عقل باندې او عقل منلی او د عقل مطابق وي نو مونږ به په موضوع باندې دا مسه بره نه کولی، لاندې به هم کولی، ځکه څښا کېږي خو لاندې او مونږ مسبره کوو. نو دین عقلیات نه مني. دا خلک د عقلیاتو په بنا باندې دا فرمایي او دا خبره کوي چې دا مال صدقه کوي دا هم قرباني ده، فولاد او ډنګلا ده، دا ټولې د دوی ډکوسلي دي او دا ټولو د یهودو د طرف نه د دوی په ذهن کې پرتې دي او د دوی ذهن ته راغلي دي او دې مسلمانانو کې دوی خورول غواړي. او د دې مسلمانانو نه د نبي علیه السلام هغه عظیم سنت او د ابراهیم علیه السلام هغه عظیم بهادري، هغه عظیم قرباني، هغه زما او ستا د زندګۍ نه ویستل غواړي. نو تاسو خپله سوچ کوئ چې دا فضیلت د پیسو په وخت کې حاصلېږي او که دا فضیلت او دا دومره فضیلتونه بلا شی احادیث په دې بابت کې ذکر شوي دي، دا ټول فضیلتونه دا ټول چې کوم دی ټول په ټوله دا د قربانۍ او د ذبح په صورت کې دي، نه کې د مال په صورت کې. بیا درېیمه خبره دا ده چې دا قرباني په چا باندې ده او د دې دپاره نصاب څه شی دی. د قربانۍ دپاره عام توګه نصاب دا د زکات نصاب دی چې هر چا ته متعارف دی. د زکات نصاب په سونه کې چې کوم دی 9 تولې دی او په چاندې کې چې کوم دی 2.50 تولې په چاندې کې دی او د نغدو په حساب سره 2.50 تولو چې کوم قیمت دی په هر وخت کې چې وي نو دا د نغدو په حساب سره د دې نصاب دی. باقي مال تجارت دی نو هغې کې به هم د نغدو د حساب ته به اړې یا د چاندې ته اړې هغه ټولې په خپل ځان باندې لوی تفصیلي خبرې دي. خو حاصل دا دی چې د قربانۍ دپاره هم نصاب هغه دی چې د زکات دپاره دی. خو یو فرق دی چې په زکات په نصاب کې چې په کور کې کوم زاید سامان وي نو د غذایي سامان نه حسابېږي، خو په زکات په قربانۍ کې به د کور د زاید سامان دا به هم حسابوي. لکه یو مفتي انعام الحق صاحب دامت برکات مولا علیه لیکلي دي چې په کور کې دا ټلویزیون شوې او داسې دا فضول خرافاتي او دا ټول شیونه شوه نو دا د کور په ضروریاتو کې داخل نه دي، نو دا به لحاظه دا به د قربانۍ په نصاب کې حسابې که چېرې د دې پیسې قربانۍ نصاب ته رسي نو په دې سړي باندې دا قرباني لازم او واجب ده. څلورمه خبره دا ده چې د قربانۍ دپاره شرعي څه شی دي. د قربانۍ دپاره خو اولنی شرط دا دی چې سړی د عاقل وي، بالغ دی وي، سړی د مسلمان وي، نصاب دی ورسره پوره وي، مسافر دی نه وي، مقیم دی وي، په خپل ځای دی وي، په کومه علاقې ته دی په سفر باندې نه تللی
چې نصاب ورسره برابرې دا چند څلور پنځه شرایط دي لہذا د دې شرایطو د لاندې په ده باندې چې کوم دی قرباني لازم او واجب کېږي. نو آخر کې زه تاسو ټول نه عرض کوم چې د قربانۍ مقصد د الله جل جلاله په دربار کې یو لویه جان نثاري او قرباني پیش کول دي. په صورت مونږ په صورت د وضحیې کې پیش کوو په یو ځناور او په صورت کې ابراهیم علیه السلام یادګار د ابراهیم علیه السلام د زوی په صورت کې پیش کړې وه. بیا الله جل جلاله د نعم البدل کې ګډ راولېږه هغه ګډ ابراهیم علیه السلام باندې په لاس باندې ذبح شه. نو لہذا حاصل د دې ټولې خبرې او د دې ټول هر څه نه دا دی چې د دې قربانۍ داستان یادګار دا د ابراهیم علیه السلام هغه یاداشت دی او د ابراهیم علیه السلام هغه قرباني همیشه دپاره یاد ساتل دي. او زما او ستا دپاره په دې کې دا دي نبی علیه السلام فرمایي چې بکل شعرة حسنه په هر ویښته د دې چیلې وي غوا وي په هر ویښته د دې باندې به انسان ته نیکي ملاویږي. التلهین په یو حدیث کې راځي چې بنده دپاره به د دې هغه ګوبر هغه به هم په تله کې اچولی شي هغه به هم په تله کې عملنامه کې تللی شي د قربانۍ او د نیکۍ په ځای باندې. نو لہذا ډېر لوی او عظیم عمل دی چې ښه په خیر او په انسانیت سره او په ښه نیت باندې د دې اهتمام وکړو او که وسم کېږي نو د ځان سره بل هم دې ته جوړ کړو چې زه دې قرباني کوم چې دا بل دې هم قرباني وکړي او که د چا وس نه وي هغه قرباني وکړي نو دا هم باعث د اجر او ثواب ده. او یو چند علماو لیکلي دي چې کېدی شي د دا وکړه د دې په برکت سره الله جل جلاله ته په مخکې کال دپاره وس هم ورکړي